أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء. دا باب دی د تجارت د هغه کپړو په باره کې چې یکره لبسه چې د هغې اغوستل مکروه دي للرجال والنساء د سړو د ښځو د دواړو دپاره. امام ترمذي رحم الله دا باب قایموي او په دې باب سره اشاره دې خبرې طرف ته کوي چې کم یو څیز اغوستل دا د سړي او د ښځې لپاره مکروه وي، نو مسله یې د خرڅولو ده چې دا بیا ته اغوستی خرڅولی شي، بیه پکې کولی شي که نه شي کولی. نو بیه پکې کولی شي. یو څیز به داسې چې هغه به ستا لپاره استعمالول د هغې ناجایز وي، خو تجارت په هغې کې چې دی نو دا روا او دا جایز وي. نو په دې کې بنیادي طور دی دوه روایتین ذکر کوي. وبه قال حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا ابو بکر بن حفص عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابيه. عبد الله بن عمر رضی الله عنه د خپل پلار حضرت عمر رضی الله عنه را نقل کوي چې قال ارسل النبي صلی الله علیه وسلم الى عمر بحلة حرير، چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولیږل ارسل ولیږل النبي نبی علیہ الصلوۃ والسلام الى عمر رضی الله عنه ته بحلة حرير د ریخمو یوه جوړه او سیره یا د ریخمو جوړه یا په دې باندې زیړې کرښې وتې وي داسې د ریخمو. نو دی ورله ولیږل عمر رضی الله عنه له. وظاهره خبره داره چې ریخم دا په نارینه باندې حرام دي، نارینه نشي استعمالولی. اوس عمر رضی الله عنه ته ځان له جوړه کړه چې نبي علیه الصلوۃ والسلام را لېږلې ده او دا خو ډېر ښکلي دغه دا به زه ځانه جوړم. فرآها علیه، نو نبی علیه الصلوۃ والسلام ولیده دا جوړه علیه په حضرت عمر رضی الله عنه باندې دا اغوستې وه. نبی علیه الصلوۃ والسلام پرې ولیده. فقال نبی علیه الصلوۃ والسلام ته وفرمیل انی لم ارسل بها الیک لتلبسها، دا خو ما تا ته د دې لپاره نه رالیږلې چې ته واغونده، دا ما اغوستلو تعالی رالیږلې وه. انما یلبسها من لا خلاق له، دا خو هغه سړی په دنیا کې اغوندي من لا خلاق له چې د هغه برخه په آخرت کې نه وي. دا خو په جنت کې به مسلمان اغوندي، دنیا کې خو نه اغوندي، دنیا کې خو به هغه سړی اغوندي چې آخرت کې څه برخه نه وي. نو راته ولې اغوستې ده؟ نو انما بعثت الیک، دا خو ما دې دپاره تا ته رالیږلې وه لتستمتع بها، چې ته پیده د دې نه والې، یعنې ځان یې خرڅه کړي او بیا د هغې د پیسو نه پیدا چیرې نو دا والې، یعنې تبیعها ته ځان له خرڅه کړي. نو دې ځای نه پته ولګېده چې ریخم دا په نارینه باندې حرام دي اغوستلې، خو خرڅولو دپاره نبي علیه الصلوۃ والسلام جوړه ورکړې وه. نو کم یو څیز چې استعمال یې ناجایز دی د هغې خرید و فروخت او بیه کول دا چې دی نو حلال دي. او حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دا فرمائی چې انها اشترت نمرقتن، چې دی واغسته یو بالښتې یو تکیه واغسته فیها تصاویر، چې په هغې کې چې دی نو دا تصاویرو تصویران پرې لګېدلي. فلما رآها رسول الله صلی الله علیه وسلم، کله چې ولید دا بالښتې دا تکیه نبی علیه الصلوۃ والسلام قام علی الباب، نو په دروازه کې ودرېده. فلم يدخله، او را داخل نشو کور ته، دروازه کې ودرېد دننه نه راته. فعرفت فی وجهی الکراهیة، نو ما په مخ مبارک باندې ناګواري ولیده، خفګانې ما ولید په مخ مبارک. فقلت ما یا رسول الله، ای د الله رسوله، اتوب الی الله و الی رسولی، زه الله او د الله رسول په مخ کې توبه وباسم. ماذا اذنبت، ما څه ګناه کړې ده چې تاسو کور ته دننه راځئ دروازه باندې ودرېدئ. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمیل ما بال هذه النمرقه، دا نمرقه دا تکیه څه شی دی؟ قالت، حضرت عائشہ صدیقه فرمای قلت ما وی اشتریتها لك، دا خو ما تعالی اغوستې ده لتقعد علیها، چې تکینې په دې باندې، وتوسدها او ډډه ورته وهي، دا خو ما تعالی اغوستې ده چې ته پې کینې او ډډه ورته وهي. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمیل ان اصحاب هذه الصور،
خاوندان د دې تصویرانو والا، دا تصویران چې چا جوړ کړي دا جوړولو والا د خاوندان د دې تصویرانو والا، یوم القیامت یعذبون، د قیامت په ورځ به دې ول عذاب ورکړی کېږي. فیقال لهم، دې تصویرانو والا ته به ویلی شي چې احیو ما خلقتم، سا ور واچوئ، ژوند ور واچوئ، ما خلقتم، څه چې جوړ کړي دي تاسو. الله خو چې به داسې شکلونه جوړ کړي بیا پکې سا ور اچو، نو تاسو هم پرې کې سا ور واچوئ، ژوندي کوي. وقال، او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل ان البیت الذي، یقینا هر هغه کور، فيه هذه الصور چې په هغې کې دا تصویرانی، لا تدخله الملائکه، فرشتې هغې کور ته نه ور داخلیږي. باب اصحاب الصلات احق بالصوم، دا باب دی باره کې دی چې سامان والا کس چې دی، کم یو کس چې مبیعه خرڅې، دا مبیعې والا کس چې دی، سامان والا کس چې دی، احق بالصوم، د نرخ تولو او د ریټ تولو دی ډېر زیات حقدار دی. چې سړی تاسو موټر سایکل خرڅوئ، هلکه دا په سورې نه تی په سوالې داسې مه وایه، بلکې ته ورته خپله ووایه چې هغوی په سورې ته ورته وایه زه خو په 1 لک روپۍ خرڅوم، نو مال ستا دی، د ریټ تولو ته چې دی نو زیات حقدار یې. خو دا ګورې واجب نه دی، دا واجب نه دی، دا اغستونکی بایع هم ویلی شي، هغه هم یو ریټ تا ته چې دی نو دا ویلی شي. اصل کې په بیع کې دا رضا د طرفینو ده، که بایع تا ته ریټ وي او که مشتری ورته ریټ وي، دواړه صحیح ده. علامه ابن بطال رحم الله چې دا شارح د بخاري شریف دی، هغه وایي لا خلاف بین العلماء فی هذه المسأله، دې مسله کې د علماء اختلاف نشته چې غوره دا ده چې ریټ دا به درې سامان دا مالک وي. حافظ ابن حجر اسقلاني رحم الله فرمایي قلت لکن ذلک لیس بواجبین، زه وایم چې دا خبره څه واجب نه ده، ښه دا ده چې سامان مالک په خپله باندې ریټ وی، خو اغستونکی هم مشتری هم چې دی نو دا ورته هغه ریټ ویلی شي. نو بایع له پکارداري چې هغه ریټ وی، مشتري هم لکه مخکې چې کوم دی نو قصه را در جابر رضی الله تعالی عنه د اخرى روانه ده، په خپله باندې بلته تاسو ته پته ولګي. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی یا بنی النجار، اے بنو نجار، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې د مکې نه مدینې ته هجرت وکړو، اول ته کې جماعت نه و، مسجد نبوي جوړو، نو دا د مسجد نبوي دا ځمکه دا د بنو نجار وه، نو رسول الله مبارک بنو نجار ته وایي چې ثامنوني بحایتکم، دا د هغوی یو باغ و، ثامنوني ما ته قیمت وایي بحایتکم، درې خپل باغ، درې باغ قیمت راته وایي چې زه یې درنوالم د جومات دپاره، او پرې باغ کې وفیه خریب ونخلون، پرې کې یو خریب وران کنډر او دغه شان ونخلون او کجوري پکې وي. رسول الله مبارک فرمایل تاسو د دې ریټ ماته ووایئ چې مونږ یې د جومات دپاره ستاسو نه والو. باب کم یجوز الخيار، دا باب دی چې په بیع کې خيار دا څو ورځې جایز دی. نو په دې کې 2 روایتین د ذکر کړي دي، 2 روایتین، حدثنا صدقة اخبرنا عبد الوهاب، او دویم نمبر حدثنا حفص بن عمر. خو په دې دوانو کې چې دی نو هغه تعداد نه ذکر شوی چې خيار دا څو ورځې دی. نو اقسام د خيار تاسو فقه کې هدایه کې ویلي دي چې اقسام د خيار دا 3 دي. نمبر 1 خيار شرط، نمبر 2 خيار رؤیت. خيار شرط چې هلکه ما زه دنه دا سیز علم، موټر سایکل علم، ګاډی علم، ساورې علم، خو 3 ورځې یو ماته اختیاري. خيار شرط 3 ورځې دی، 3 ورځې یو ماته اختیاري. دویم نمبر خيار رؤیت، یو څیز تا لیدلی نه چې وروسته یې وینې هلکه دا خو ما لیدلی نه، اوس مې ولیده، نو دا خو زما خوښ نه دی، آنلاین څیزونه تاسو راغواړئ. او دریم نمبر خيار عیب دی. د شوافیو په نسبانې خيار چې دی نو دا 4 دی، هغه سره خيار مجلس هم ثابتې، لکه دلته هم روایت 3-4 پیرې ذکر کړي او شاته بل ورځ هم ذکر شوی، نو خيار مجلس ورسره هم ذکر کوي. عبدالله ابن عمر رضی الله عنه دا هم د خيار مجلس قایل او لکه روایت ذکر شوي هم دي، او دلته کې را روان هم دي. اوس ورپسې دا ورپسې شه ده. ابن عمر رضی الله عنهما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نقل کې قال
ان المتبایعین متبایعین چې دي یعنی بایع او مشتری دواړه چې دي دا بالخيار دی او ته اختیار دی فی بیعهما په خپل بیع کې ما لم یتفرقا تر څو پورې چې دي یو بل نه جدا شوي نه دي نو خیاري مجلس په دې مجلس کې بیع وشوه اول ورځ پرې باندې لږ تفصیل ذکر شو تاسو ته بیا دې اوس پې نه کوو چې په دې کې او بیا د عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه هغه تفرق چې کوم دی ما لم یتفرقا موږ هلته کولو چې د دې مراد تفرق بالابدان دی تفرق بالابدان خبر شاته ذکر شوه نو مطلب دا دی که دی د دې مجلس نه پاسېدو نه جدا کېدو نه مخکې به دې ورته هغه خیار حاصلي ها او یکون البیع خیارا مجلس کې تر څو پورې دیو جدا شوي نه دي نو دیو ته خیار دی او یکون البیع خیارا یا خو جدا شو خو دا بیع په خیار سره اغستی مراد د خیار نه دلته کې خیار شرط دی چې یو سړی وایي زه درنه اخلم خو ما ته به 3 ورځې مهلت راکړي زه به یې ګورم چې څنګه دی نو خیار شرط کې که بیا مجلس نه جدا شي او وروسته بیا 3 ورځو کې دننه دی واپس کولی شي ها